بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنټر پوینټ سره زیم محمد فهیم. پرون تقریبا د مازیګر وخو چې د اسټابلیشمنت ډیویژن لخوا یو څو تبادله وشوه. تقریبا 10 تبادله شوې وي او هغه لسو کې 3 کسان د ګریډ 22 او 9 کسان د ګریډ 21. خیبر پختونخوا سره د هغه سره لینک داسې جوړیږي چې خیبر پختونخوا کې یوازنې ایډیشنل چیف سیکرټري زبیر اصغر قریشي صاحب هغه دلته کې یو میټینګ کې ناست او هغه ته پته هم نه وه چې د هغه تبادله وشوه او هغه ته وویل چې ته په فوري توګه باندې اسټابلیشمنت ډیویژن ته رپورټ وکړه. مطلب چې ستا به نور کار په خیبر پختونخوا کې نه وي، ته به بطور ACS نور کار نه کوې، ته راځه او اسټابلیشمنت ډیویژن ته رپورټ وکړه. دا خبر ډیر زیات حیران کن خبر او ډیر وخت نه دا خبر را روانه وي چې ACS ایډیشنل چیف سیکرټري خیبر پختونخوا بدلیږي او د نه اول چې دلته کم ACS پاتې شوی دی ممکنه ده چې هغه یو ځل بیا راشي. دا خبر ارچا ته پته وه نو دا تبادله ممکنه وه چې دا کېدو والا ده، خو پرون بیا ماښامي نه پس اچانک یو لیټر مخې ته راغی کوم چې الیکشن کمیشن لیکلی دی اسټابلیشمنت ډیویژن اسلام آباد ته او دا ورته وویل چې خیبر پختونخوا کې تعینات چیف سیکرټري ندیم اسلم چودھری صاحب هغوی خپله ذمواري پوره نه کړه او په صوبه کې صاف او شفاف او غیر جانبدار الیکشن دپاره هغوی دغه عهدې نه لرې کول ضروري دي او داسې کس هلته تعینات کول پکار دي کوم چې دا الیکشن انتهایی صفا او شفاف طریقې سره وکړي. مطلب هغوی په چیف سیکرټري باندې ډېر سنګین الزام ولګاو چې کم کس دی خوا ناست دی هغه خپل کار ټیک نه کوي او کم چې د صوبې ټولو نه غټ سیټ دی انتظامی مشر دی په هغه باندې یو عدم اعتماد هغوی اظهار وکړه. تر اوسه پورې په هغې باندې اسټابلیشمنت ډیویژن هېڅ قسمه کار نه دی کړی، نه لرې کړی دی، تر اوسه پورې نه دی لرې کړی او هغوی خپل کار جاري ساتلی دی. بل خواته زبیر قریشي صاحب هم اوسه پورې خپل چارج نه دی پرېښی، تقریبا 10 ورځې ټایم یې هغې کې دننه هغوی چارج پرېږدي. خو اطلاعات دا دي چې نوی چیف سیکرټري او نوی ACS د هغوی فیصله شوې ده او نن کیدی شي لږ ساعت پس یا سبا پورې ممکنه ده چې د هغوی تعیناتي دې کې دننه وشي. کوم چې دې وخت کې صورتحال دی په خیبر پختونخوا کې انتظامی بحران حوالې سره هغه دا دی چې زمونږ د نگران حکومت 8 میاشتو کې دننه دا به 4م چیف سیکرټري شي کوم چې بدلیږي او راځي. ټولو نه اول ډاکټر شهزاد بنگش صاحب هغوی د تیر پاکستان تحریک انصاف دور چیف سیکرټري او هغوی بیا نگران دور کې هم کار جاري ساتلی و. بیا هغې نه پس هغه لرې کړی شو او امداد الله بوسال صاحب هغوی راغی، هغوی ډېر لږ وخت لپاره کار وکړه او ویل کېږي چې ډېر زیات هغې باندې دباو راغی، سیاسي دباو راغی، نو هغوی بیا کار کولو نه انکار وکړه او د خپل طبیعت ویوی چې نور کار نشم کولی، زما طبیعت ټیک نه دی. بیا هغه لاړه واپس اسټابلیشمنټ ته او دغه عہده ندیم اسلم چودھری صاحب ته ملاو شوه. هغوی اوس هلته کې ټیک ټاک کار کوي لګیا دي. مطلب دا چې وجه هغوی خپله صحت وګرځوله خو وجه صحت نه وه، وجه نور ډېرې خبرې وې. ندیم صاحب راغی او هغوی خپل کار جاري وساته، څه مسله نه وه. مینس کې یو وخت کې دا خبرې مخې ته رالې چې موجوده چې کوم دی وخت کې گورنر صاحب دی هغې سره د چیف سیکرټري څه اړیکې راغلي دي او هغوی خپلو کې په یو پیج باندې نه دي او عین ممکنه ده چې گورنر صاحب د چیف سیکرټري تبادلې دپاره هم وینا وکړي چې هغه بدل کړي او دې خوا نه لرې کړي. خو بیا بعد کې د هغې تردید راغی چې نه، گورنر ته هېڅ قسمه مسله نشته دی، ندیم اسلم چودھری صاحب به ناست دي او خپل کار به جاري ساتي. اوس دغه چیف سیکرټري بدلیدل او صرف په نگران دور کې 4م چیف سیکرټري لګول، مطلب دا به 8 میاشتو کې دننه 4م چیف سیکرټري په دا خیبر پختونخوا کې ولګي او کم هم چیف سیکرټري راځي هغه همدغه کوشش کوي لپاره کسان بدل کی او بیا هلته کمشنر ډپټي کمشنر کم چې مشران دي هغه د خپلې خوښې لګوي یا هلته کې ناست چې کم مشران دي هغوی د خوښې لګوي. اوس اطلاعات دا هم را روان دي چې پوره صوبه کې چې کومه بیوراکرسي ده د هغوی شفلنګ دپاره هم خبرې روانې دي او مونږ د ACS او چیف سیکرټري د دواړو حوالې سره خو اوس فیصله وشوه، خبره مخې ته راله. خو دې نه پس چې کوم کمشنرز دي او ایډمنسټریټیو سیکرټریز دي اب هم ټول بدلیږي. صورتحال به څه وي، اثر به څه کوي او آیا صوبه به چېرته استحکام طرف ته راشي او که نه. یو وړه شندمې نه پس
پروگرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. موږ خبره کوله خیبر پښتونخوا کې د انتظامی ریشفلنګ حوالې سره کومه بیوروکراسي ده د هغې تبدیلۍ حوالې سره د اګست په شروع کې چې کله پی ډي ایم حکومت موجود و، وزیر اعظم هغه وخت کې شهباز شریف صاحب و ټول اتحادیانو د الیکشن کمیشن لخوا یو خط ولیکل شو وزیر اعلی خیبر پښتونخوا ته اعظم خان صاحب ته چې ستاسو کابینټ کې سیاسي خلق دي او دا خلق سیاسی توګه باندې کار کوي لګیا دي او مختلف پولیټیکل پارټیز سره د هغوی افیلیشن دی، هغوی سره کار کوي، تاسو هغه کسان د دغه کابینټ نه لرې کړئ. وفاقی حکومت ختمېدو 2 یا 3 ورځې وړاندې کابینټ اجلاس وبللی شو، هغې کې دننه خبرې وشوې، هېڅ دې کې په دغې خط باندې خبره ونه شوه او په سبا باندې د زیارت پر ورځ باندې وزیر اعلی هاوس کې ټول راوغوستل او ټول 26 کسان چې څومره په کابینټ کې وو ټولو نه استعفا واغسته. هغه وخت کې هم الیکشن کمیشن په وزیر اعلی باندې دغه ټکونه کړي وو چې تاسو ناست یې او سیاسي خلق هر څه کوي لګیا دي، نگران کابینټ ټول سیاسي دی، نو هغوی په کابینټ باندې هم او په نگران وزیر اعلی باندې هم یو عدم اعتماد اظهار کړو. بیا د هغې نه بس موږ وګورو چې هغوی هغه ټولو نه استعفا واغشته او هغه کسان یې لرې کړل او بیا تقریبا دغه 2 هفتې په صوبه کې اډو نگران حکومت نه و. سره ځای وړاندې بیا هغوی نگران کابینټ جوړ کړ او هغې کې یو څو کسان واغشتل، 2 وزیران پکې نور هم رالل، خو د هغې نه بس اوس دا خط راغی چې ستاسو چیف سیکرټري، ستاسو د صوبې چیف سیکرټري هم په خپل کار نه کوي لګیا دی. خبره دا ده چې اول دغه نگران کابینټ و، بیا دغه چیف سیکرټري و چې کله دوی خپله ذمواري نه پوره کوله نو ولې الیکشن کمیشن دومره انتظار کو او د اخري حده پورې تلل. بل خواته یو دومره های رینک آفیسر چې هغه په پوره صوبه کې ناست دی او هغه بقور الیکشن کمیشن هغه ټرانسپیرنسي نشي یقیني کولی، نو دا 13-15 میاشتې هغوی دا ډیوټي کړې ده، د دې ذمواري به څوک ورکوي؟ څومره هغوی پوسټینګ ټرانسفر کړي دي، څومره کسان هلته ناست دي، څومره منظورۍ ورکړی شوي دي، څومره ډیولپمنټ سکیمونو منظوري ورکړی شوې ده، څومره پی ډي ډبلیو پی شوي دي دغه اے سی ایس په مشرۍ کې، د هغې هر څه به ذموار څوک وي؟ زمونږ په دغه صوبه کې چې څومره تر اوسه پورې کارونه شوي دي هغه هر څه د گورنر او وزیر اعلی په وینا باندې شوي دي. ایډیشنل چیف سیکرټري او بیا چیف سیکرټري حوالې سره چې کوم دغه صورتحال دی نو صوبه یو انتظامی بحران طرف ته لاړه، خو ذموار نه معلومیږي چې ذموار دی څوک. په دې خبره کوو، یو وخت کې موږ سره سینئر صحافي او پېښور کې د جیو نیوز بیورو چیف شکیل فرمان علی صاحب موجود دے. شکیل صاحب بہت شکریہ. شکیل صاحب پہلے ایک خط آیا کہ پوری کی پوری کیبنٹ جو آپ کی ہے وہ سیاسی ہے اور ایک طرح سے وزیر اعلیٰ پر عدم اعتماد تھا کہ آپ نے ایک کیبنٹ بنائی ہے، پوری کیبنٹ سے استعفیٰ لے لیا گیا. اب کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جو چیف سیکرٹری ہے وہ جب تک سیٹ پہ بیٹھا رہے گا یہاں پہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوں گے، اس کو ہٹایا جائے اور یہاں پہ ایک ایسا آفیسر آئے کہ وہ کمپیٹنٹ بھی ہو اور کام بھی کرے. اس حد تک سخت الفاظ 2 دہائیوں سے زیادہ ہو گئے آپ کو رپورٹنگ کرتے ہوئے، سیکریٹریٹ کور کرتے ہوئے. کبھی آپ نے دیکھا کہ اتنے ہائی رینک آفیسر کے بارے میں ایک اتنا بڑا آئینی ادارہ اتنے سخت الفاظ استعمال کرے؟ دیکھیں بالکل فہیم صاحب آپ ٹھیک کریں، ہم نے جو ہے آج تک نہیں دیکھا کہ جو گریڈ 22 کے آفیسر ہیں ان کے خلاف جو ہے اس قسم کی لینگویج جو ہے ایک خط میں استعمال کی جائے اور جو ہے وفاق کو خط لکھا جائے کہ ان کو تبدیل کریں. عموماً دیکھیں اس میں سی ایم صاحب کی بھی کنسنٹ لی جاتی ہے کہ ہم ان کو ہٹا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کو جو ہٹایا گیا ہے تو اس میں سی ایم صاحب بھی لا علم تھے اور جو ہے چیف سیکرٹری صاحب بھی جو ہے لا علم تھے، ان کو بھی وفاق رپورٹ کرایا گیا. جہاں تک آپ ندیم اسلم چودھری صاحب کی بات کرتے ہیں، ایک بات بہت واضح ہے اور وہ بات یہ ہے کہ ان کو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے دوران جو ہے سابق وزیر اعظم جو ہے یہاں پہ چیف سیکرٹری لگایا گیا تھا. انتظامی اگر معاملات کی آپ بات کرتے ہیں تو یقیناً جو ہیں ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں. آپ دیکھ رہے کہ پچھلے 4-5 ماہ سے جو ہیں ترقیاتی فنڈز جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، وفاق کے ساتھ ایشوز ہیں اور وہ وفاق چونکہ دیکھیں ایک وہ صوبے کے نہیں ہیں تو وہ وفاق کے ساتھ جو ہے ایشوز جو ہیں وہ نہیں اٹھاتے کہ وفاق جو ہے ہمارے جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ سمیت جو دیگر جو ہے ان کے ذمہ رقوم ہیں وہ جو ہے ادا کریں. اور اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو اگر آپ اس طرف آئیں ٹرانسفر پوسٹنگ کی طرف تو ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے اتنی بڑی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کی ہے کہ جس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جی انہوں نے جو ہے کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کیا ہے.
ان کا میرا خیال ہے قصور یہی ہو سکتا ہے کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے امداد بوسل صاحب جو ہے امداد اللہ بوسل صاحب، وہ یہ دونوں ان کے قریبی تھے، اور امداد صاحب کا بھی آپ کو جو ہے ایپیسوڈ یاد ہوگی کہ امداد صاحب کو کیوں ہٹایا گیا تھا۔ امداد صاحب سے بھی جو ہے اس وقت جو ہے پی ڈی ایم کی جو جماعتیں تھیں وہ چاہ رہی تھیں کہ جو نگراں حکومت بنی ہوئی تھی وہ چاہ رہی تھی کہ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کریں، ایسی ٹرانسفر پوسٹنگ کریں کہ جس میں جو ہے گورنر کی بھی منشا شامل ہو اور جو ہے اس وقت کے نگراں وزیر اعلیٰ جو ہے ان کی بھی منشا شامل ہو، اسی طرح وزراء کی بھی جو ہے سفارشیں تھی، لیکن انہوں نے بڑا جو ہے اصولی فیصلہ کیا، انہوں نے انکار کیا اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو انہوں نے بتایا پرسنلی کہ اب میں مزید یہاں پہ نہیں چل سکتا، تو اس کے بعد ان کو واپس جو ہے خدمات جو ہے وفاق کے حوالے کر دی گئی۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا کتنا بدقسمت صوبہ ہے کہ پچھلے 6 سے 8 ماہ کے دوران جو ہے 3-4 چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں صاحبان تبدیل ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بھی جو چیف سیکرٹری آئے تھے اس کے لیے بھی جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ہے کنسنٹ ضروری لی جاتی ہے، اور وہاں اس کے بعد جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہیں وہ یہاں سے بھیجے جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی جو ہے منظوری دیتا ہے، تو پھر جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انتظامی معاملات کے حوالے سے بات کریں تو یقیناً جو ہے کچھ کوتاہیاں ندیم اسلم چودھری صاحب کی ہوں گی، باقی جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں جانبداری کی بات، تو انہوں نے جو ہے میرٹ کے اوپر کام کیا ہے، اب تک جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ میں زیادہ ہاتھ نہیں مارا، نہ ٹرانسفر پوسٹنگز کی ہیں۔ اور آپ شکیل صاحب میں اس خط پہ آنا چاہوں گا، آپ نے پورا سیکریٹریٹ کور کیا ہے، بہت بار ایسا ہوا ہے کہ ایک آفیسر ذمہ دار بھی ہوتا ہے لیکن ادارہ اس کی ایک تکریم کا خیال رکھتا ہے، اس نے وہاں پہ سرو کیا ہوتا ہے، 20-25 سال دیے ہوتے ہیں، تو بڑے طریقے سے اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو ہٹا رہے ہیں عہدے سے یا آپ کو کہیں اور لگا دیں گے، OSD کر دیں گے، لیکن اس خط کے اندر جو لینگویج ہے وہ تو ان کی پورے کے پورے کیریئر کے اوپر ایک داغ بنا دیا گیا۔ بالکل داغ بنا دیا گیا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور دیکھیں اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اس قسم کا خط لکھا ہے تو ان کو اب وضاحت بھی کرنی چاہیے کہ کون سی ایسی جو ہے شکایات ان کے پاس آئی ہیں کہ جس کے بدولت جو ہے انہوں نے ندیم اسلم چودھری صاحب کے لیے خط لکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہاں پر پہلے بھی سرو کر کے گئے تھے، یہاں پہ وہ سیکرٹری کام کیا تھا، ایجوکیشن کے عہدے پر کام کیا تھا، اور ان کے بارے میں یہی تھا کہ وہ ایک کمپیٹنٹ آفیسر ہیں۔ تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کی شہرت کے اوپر اور ان کی کریڈیبلٹی پر جو سوالات اٹھائے ہیں تو یقیناً جو ہے اس کا جواب جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینا چاہیے۔ اگر وہ نہیں دیتے تو ندیم اسلم چودھری صاحب کو جو ہے کسی بھی فورم کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہر فورم پہ وہ جائیں اور اس کی وضاحت لیں کہ کون سی ایسی جو ہے انکمپیٹنسی تھی جس کا لکھا گیا ہے اور کون سی جانبداری میں دکھائی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی جانبداری دکھائی ہے کسی بھی انہوں نے پارٹی، ایون جو ہے میں آپ کو ایک واقعہ کرتا ہوں کہ گزشتہ جو نگراں حکومت تھی اس کے دوران جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک مرکزی قائد جو ہے وہ آئے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے اس وقت ایک منسٹر تھے وہ بیٹھے تھے نگراں، وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے میرا سیکرٹری تبدیل کیا جائے، تو ندیم اسلم چودھری صاحب نے اس وقت انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میری ٹیم ہم نے ایک آفیسر کو لگایا یہ کام کر رہے ہیں، میں اس وقت اس کو نہیں ہٹا سکتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی رپورٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو گئی ہوں جن کے مد نظر کہ یہ اب جو ہے، لیکن یہ آپ کی بات شکیل صاحب بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک تعیناتی کا معاملہ ہے، یعنی ACS کی سیٹ کا ہی مسئلہ تھا اور ندیم صاحب نہیں چاہتے تھے کہ زبیر صاحب کو ہٹایا جائے۔ کل جب ان کو ہٹایا بھی گیا تو زبیر صاحب ایک اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں اطلاع دی گئی کہ آپ تو اجلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو تو OSD کر دیا گیا ہے، تو کافی حیران بھی ہوئے۔ تو ندیم صاحب زبیر صاحب کے اوپر سٹینڈ لیے ہوئے تھے، شاید یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک اور آفیسر جو اس سیٹ کے لیے آنا چاہ رہا ہے اس وجہ سے سارا کچھ جو ہے وہ ایک پورا پولیٹیکل سیناریو بن گیا اور 8 سے 10 دن کی رساکشی چلی ہے اس کے اوپر۔ آپ کی کیا اطلاعات ہیں ACS کی سیٹ کے اوپر کوئی ہے رساکشی؟ دیکھیں ACS جو تھے زبیر اظہر قریشی صاحب، ان کے بارے میں آپ کو علم ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس مرحوم جسٹس وقار احمد سیٹھ صاحب نے ان کے لیے لکھا تھا کہ وہ انتہائی ایماندار آفیسر ہیں۔ جی اپنے فیصلے میں انہوں نے لکھا تھا اور BRT کے حوالے سے یہ کیس تھا۔ جو زبیر اظہر قریشی صاحب ہیں یہ جو ہیں ندیم اسلم چودھری صاحب کے بیچ میٹ ہیں، تو جس وقت ندیم اسلم چودھری صاحب نے اپنا چارج سنبھالا ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ ٹرانسفر پوسٹنگ ضروری تھی
تو اس کے بعد جو ہے ACS کی سیٹ خالی ہوئی ہے تو ان کو لے کر آئے ہیں اس سیٹ پہ. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ وجہ نہیں ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس وجہ سے یا ندیم اسلم چودھری صاحب. آپ کو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ندیم اسلم چودھری صاحب اور نگراں وزیر اعلیٰ صاحب دونوں جو ہیں لا علم تھے اور وفاق سے جو ہیں ان کی خدمات جو ہیں واپس لے لی گئی ہیں. رسا کشی جو ہے اب تک جاری ہے. 2-4 نام جو ہے گردش کر رہے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ACS لگ جائیں, لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ اس وجہ سے جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اتنا سخت خط لکھا ہے چیف سیکرٹری صاحب کو, اور چیف سیکرٹری صاحب کے لیے ہر فورم کھلا ہے. ان کو یقیناً جو ہے کسی بھی فورم پہ جانا چاہیے اور اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تاکہ شکیل صاحب یہ جب ایک ACS ہٹتا ہے, آپ نے ذکر بھی کیا کہ اگر یہ ہٹیں گے تو چوتھا ACS ہوگا. ڈاکٹر شہزاد بنگش صاحب, امداد اللہ بوسال صاحب, ندیم اسلم چودھری صاحب, اور پھر جو اگلا آئے گا تو چوتھا چیف سیکرٹری صرف 8 مہینوں کے اندر ہمیں نظر آئے گا. یہ کتنا اثر ڈالتا ہے آپ کے انتظامی امور پر خیبر پختونخوا کے؟ دیکھیں فہیم صاحب, آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا دور بھی یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی جو ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ اس حوالے سے جو ہے زیادتی ہوتی رہی. ایک آفیسر کو لایا جاتا تھا, وہ 8-6 مہینے کام کرتا تھا اور پھر اس کو تبدیل کر کے کوئی جو ہے اس پہ کہ یہ انکمپیٹنٹ ہے یا وہ جو ہے وزیر اعلیٰ کی بات نہیں مانتے تھے تو ان کو تبدیل کر دیا جاتا تھا. یہ ایشوز آپ بھی بڑی اچھی طرح اٹھاتے رہے اور ہم بھی اٹھاتے رہے, اور اب یہی کام دیکھیں جو کام پاکستان تحریک انصاف کر رہی تھی وہی کام جو ہے نگراں حکومتیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس صوبے کے ساتھ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک جو آپ چیف سیکرٹری لے کے آتے ہیں وہ اپنی ایک ٹیم بناتا ہے, اس ٹیم کے ذریعے وہ اپنے جو ہے ان کے اپنے پلانز ہوتے ہیں, ان کے منصوبے ہوتے ہیں, وہ بناتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. آپ چیف سیکرٹری آئے, اس نے اپنی ٹیم تبدیل کی ہے اور ٹیم اس نے مختلف اضلاع میں اپنے DCs لگائے ہیں, کمشنر لگائے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے ذریعے کام کرنا ہے. اور 4 ماہ کے بعد جو ہے چیف سیکرٹری صاحب خود چلے جائیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ دوسرا جو چیف سیکرٹری صاحب آئیں گے وہ اپنی ٹیم لے کے آئیں گے. جب وہ اپنی ٹیم لے کر آئیں گے تو پرانے پلانز اور منصوبے وہ وہیں پہ رہ جائیں گے. اور آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ندیم اسلم چودھری صاحب جو ہیں اور ان سے پہلے امداد اللہ بوسل صاحب جو تھے, دیکھیں انہوں نے اپنے اپنے پلانز اور بنائے ہوئے تھے کہ ہم نے کس طرح جو ہے اس صوبے کو آگے لے جانا ہے. یہ ان کو پھر ہٹا, ایک تو خود چھوڑ کے چلے گئے کہ میں ٹرانسفر پوسٹنگ میں جو ہے مداخلت برداشت نہیں کر سکتا. اب ان چیف سیکرٹری صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے تو اس صوبے کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمارا صوبہ اس وقت جو ہے فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے. وفاق جو ہے ان کو فنڈز نہیں دے رہے, اس کے علاوہ جو ہے ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں. اور ایسی صورتحال میں آپ جو ہے آفیسر کو بدلائیں گے, تبدیل کریں گے تو یقیناً اس کا دیکھیں منفی اثر ہوتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو کہا جائے کہ آپ چیف سیکرٹری اب آپ کو لگایا جاتا ہے تو وہ آگے سے انکار کرتے کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی جاؤں اور 3-4 ماہ کے لیے چیف سیکرٹری لگوں اور مجھے بھی اسی طرح ہٹا دیا جائے کہ جی آپ. شکیل صاحب میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ آپ نے تو چیف سیکرٹری کی بات کی, لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ تمام انتظامی سیکرٹریز کی بھی ریشفلنگ ہوگی, تمام ڈپٹی کمشنرز کی بھی ریشفلنگ ہوگی اور کمشنرز کی بھی ہوگی. اگر آپ چیف سیکرٹری کو بار بار چینج کر رہے ہیں, DC کو بار بار چینج کر رہے ہیں, ACs بار بار چینج ہو رہے ہیں, کمشنرز چینج ہو رہے ہیں, تو کیا افسران کے اندر بھی پھر ایک غصہ آتا ہے کہ مجھے کیوں لگا رہے ہو, 2-3 مہینے کے لیے جاؤں گا اور پھر ہٹ جاؤں گا, میں وہاں پہ کام کیا کروں گا؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کی انفارمیشن کے بالکل ٹھیک ہے کہ جو اگلے چیف سیکرٹری آئیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں ہوں گی. تو آپ اگر 8 ماہ کے اندر جو ہے تبدیلیوں پہ تبدیلیاں کریں گے تو کس طرح کوئی کمشنر جا کے کام کرے گا, کس طرح کوئی ڈپٹی کمشنر جو ہے کہیں جا کے لائن آرڈر کے حوالے سے اور دیگر جو اس کے امور ہیں وہ نمٹانے کے لیے اپنے پلان شروع کرے گا تو اس کو ہٹا دے گا اور دوسرے کو لے جائے گا. تو میں یہ اس صوبے کے ساتھ بدقسمتی ہے. دیکھیں پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کی, اب وہی کام جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور یہ کر رہے ہیں, نگراں حکومتیں کر رہی ہیں. اور نگراں جو وفاقی حکومت ہے, ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ زبیر افضل قریشی صاحب کو ان کے ذریعے جو ہے انہوں نے ان کی خدمات واپس لی ہیں. تو نگراں حکومت آئی ہے وفاق میں, ان کو چاہتا کہ وہ یہ چیف سیکرٹری صاحب کو جو ہے کام کرنے دے کے تاکہ صوبہ جو ہے ترقی کرے. اب دوسرا چیف سیکرٹری اگر کوئی آفیسر آئے گا تو ان میں ایک ریزنمنٹ سی ہوتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے یار کہ مجھے آفیسر لگایا کہیں پہ ڈپٹی کمشنر, تو وہ جا کے وہ کس حوصلے کے ساتھ کام کرے گا جب اس کے ذہن میں یہ اندیشہ ہوگا کہ میں نے 4 یا 5 ماہ کے بعد ٹرانسفر ہو جانا ہے. بلکہ بعض ٹائم ایسا بھی ہوا ہے کہ DC لگے اس کو 1-1.5 ماہ کے بعد انہوں نے تبدیل کر دیا ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ نے شکیل صاحب ذکر کیا کہ اعتماد میں نہیں لیا گیا اعظم خان صاحب کو بھی,
اور آخری بار آپ ساتھ تھے، آپ نے کہا تھا کہ اعظم خان صاحب کے پاس اختیار آ گیا ہے اور وہ کہتے ہیں میں با اختیار وزیر اعلیٰ ہوں تو میں سیٹ پہ بیٹھا رہوں گا۔ با اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس بھی اگر اتنی اطلاعات نہ ہو کہ اس کا چیف سیکرٹری ہی بدل رہا ہے اور گورنر تو آلریڈی سائیڈ لائن ہو گئے ہیں، تو پھر یہ صوبے کے امور چلا کون رہا ہے؟ دیکھیں اب تک تو یہی لگ رہا ہے کہ وفاق سے جو ہے اس صوبے کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیف سیکرٹری صاحب کا بھی خط جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے آیا اور وفاق میں جو ہے دوپہر اصغر قریشی صاحب کی خدمات جو ہیں وہ واپس کی ہیں۔ تو لگ تو یہی رہا ہے کہ صوبے کو وفاق کی جانب سے چلایا جا رہا ہے اور ایک دو بڑے آفیسرز کا نام بھی چل رہے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے تبدیل کیا جائے گا۔ اب آپ بتائیں کہ ایسی صورتحال میں جبکہ وفاق کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نگراں حکومت وفاق کی وہ 18 ترمیم کے بعد صوبوں کے معاملات میں ہاتھ مارے، اس پہ یقیناً جو ہے اعظم خان صاحب کو بھی جو ہے ایک بات کرنی چاہیے۔ اعظم خان صاحب جو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں ان کے اپنے جو ہے چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ بھی بڑے اچھے ریلیشن تھے اور جو ہے چیف سیکرٹری صاحب ان کی جو ہے ان کی رسپیکٹ کرتے تھے، ان کی جو ہے بات کو فالو کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے اعظم خان صاحب بھی جو ہیں وہ بھی چیف سیکرٹری صاحب اگر کوئی مشورہ دیتے تو اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جبکہ وفاق جو ہے صوبے کو کنٹرول کر رہا ہے تو اس سے تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہم نے فری اینڈ فیئر کرانا ہے، اس سے تو صوبے کے عوام نے آفیسر میں سے ریزرمنٹ ہوگی بلکہ صوبے کے عوام بھی کہیں گے کہ یہ کیا مذاق کیا جا رہا ہے کہ ایک چیف سیکرٹری کو لایا جا رہا ہے اور پھر اس کو ہٹا کے دوسرے کو لایا جا رہا ہے۔ شکیل صاحب ایک تو ہماری یہ انتظامی لڑی ہے جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں، ایک اور لڑی ہے سیکیورٹی کی۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ آئی جی صاحب کو بھی چینج کیا جا رہا ہے اور آئی جی صاحب کے چینج ہونے کے ساتھ جو ہمارے ڈی آئی جیز ہیں یا آر پی اوز ہیں اور ڈی پی اوز ہیں وہاں پر بھی ری شفلنگ ہوگی۔ ایک ایسا صوبہ جو کہ مسلسل ٹارگٹ پہ ہے، پولیس مسلسل ٹارگٹ پہ ہے، وہاں پر آپ کو 8 مہینے میں تیسرا آئی جی دیکھنے کو ملے گا۔ ڈی پی اوز بار بار چینج ہو رہے ہیں اضلاع کے، ہم نے دیکھا کہ بہت سے اضلاع کے ڈی پی اوز ابھی 2 مہینے پہلے چینج ہوئے، تو ہم تو یہاں پہ سیکیورٹی کا بھی پھر لیبس خود ہی بنا رہے ہیں، وہاں پہ بھی ہول بن رہا ہے۔ بالکل، دیکھیں آپ نے ٹھیک بات کی ہے کہ یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آئی جی صاحب کی خدمات بھی جو ہیں وفاق کے حوالے کر دی جائیں اور کوئی دوسرا آفیسر پوسٹ کیا جائے، لیکن اس حوالے سے اب تک کوئی جو ہے حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، تو آپ مجھے بتائیں کہ صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جب آئی جی صاحب آئے تو اس وقت جو ہے صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اتنی اچھی نہیں تھی۔ اس کے بعد ایک دو واقعات ہوئے جن میں ایک پولیس لائنز کا مسجد کا خودکش حملہ تھا، لیکن اگر اوور آل دیکھیں تو سر پولیس لائن کا حملہ ان کے بعد ان کی ٹرانسفر ہوئی تھی، معظم جان انصاری نے پریس کانفرنس کر لی تھی بطور آئی جی، اس کے بعد نئے آئی جی صاحب آئے تھے۔ بالکل، اور اس وقت جو ہے پولیس کا مورال ڈاؤن تھا، اور اگر آپ دیکھیں نا تو پولیس کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن تھا اس وقت۔ تو وہ آئے ہیں تو انہوں نے نہ صرف دیکھے صوبے میں پولیس کا مورال جو ہے اب کیا ہے، بلکہ حتیٰ کہ شکیل صاحب آپ کے اپنے سی ٹی ڈی کے اہلکار خود بھتہ خوری میں ملوث تھے، ان کے خلاف ایف آئی آریں ہو رہی تھی، انہوں نے پوری سی ٹی ڈی کو چینج کیا اور ابھی شکایات بھی نہیں آ رہی۔ انہوں نے سی ٹی ڈی کا اسٹرکچر تبدیل کیا اور جن لوگوں نے بھتہ خوری میں جو لوگ ملوث تھے ان کو جو ہے نوکریوں سے فارغ کیا، کئی کے خلاف جو ہے محکمانہ کارروائیاں کی گئی ہیں۔ لیکن اس چیز کے ہٹ کی اگر ہم دیکھیں کہ صوبے میں دیکھیں ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ اگر آپ نے آئی جی کو تبدیل کیا تو انہوں نے اپنی ٹیم بنائی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری بھی آئی ہے۔ اب وہ آئے ہیں، انہوں نے اپنی ایک ٹیم لگائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 2-3 دن پہلے جو ہیں آر پی اوز کو تبدیل کیا گیا ہے۔ بالکل، تو ایسی صورتحال میں اگر نئے آئی جی صاحب آتے ہیں اور لایا جاتا ہے تو وہ پھر 4-5 ماہ وہ لیں گے اس صوبے کے ڈائنامکس کو سمجھنے کے لیے، اور کبھی امکان یہ ہے کہ جو آئی جی اگر کسی کو تبدیل کیا جاتا ہے تو وہ خیبر پختونخوا سے نہیں ہوں گے، ان کو جو ہے کسی دوسرے صوبے سے لایا جائے گا۔ اور کے پی میں بھی جو چیف سیکرٹری ہیں ان کے بارے میں اب تک جو نیا لائے جا رہے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی جو ہے اطلاعات ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا کے نہیں ہوں گے، وہ کسی دوسرے صوبے سے ان کا تعلق ہوگا۔ سندھ سے ایک سیکرٹری صاحب ہیں، ذکر چل رہا ہے ان کا کہ وہ آئیں گے۔ بالکل ان کا نام چل رہا ہے کہ ان کو لایا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ انسپیکٹر جنرل خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی جو ہے ورکنگ بھی شروع کر لی تھی کہ ہم نے الیکشن کے لیے سیکیورٹی کس طرح پرووائڈ کرنی ہے، اس کے علاوہ جو ہے پولنگ سٹاف کو کے لیے کتنا عملہ تعینات کرنا ہے، یہ حوالے سے جو ہے انیشیل کام جو ہے پولیس نے شروع کر دیا تھا۔
تو ایسی صورتحال میں جبکہ ایک صوبہ جہاں پہ دہشت گردی جو ہے وہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، آپ نے اگر اس صورتحال میں کوئی ایسے آئی جی صاحب کو لے کر آ گئے کہ جن کو اس صوبے کی ڈائنامکس کا پتہ نہیں ہے، تو یقیناً جو ہے صوبے کے لیے ایک جو ہے یہ مسئلہ ایک بڑا مسئلہ اور اگر شکیل صاحب صوبے میں آلریڈی بطور ڈی آئی جی کام کرنے والے بندے کو لایا جائے، اس کی ترقی بھی ہو گئی ہو کہ آپ آ جائیں بطور آئی جی، پھر دیکھیں اگر صوبے میں کسی نے کام کیا ہوا ہے تو پھر بھی میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ دیکھ لیں کہ اس صورتحال میں جو ہے نا 3 سے 4-5 ماہ میں جتنی جو ہے اس وقت سمجھ بوجھ جو ہے یہ آئی جی ان آئی جی صاحب کے پاس ہے اس وقت جتنی سمجھ بوجھ، میرا خیال ہے اگر کوئی صوبے کا ڈی آئی جی ہے اس کو بھی اگر لایا جائے تو وہ بھی 3 سے 4 ماہ لے گا۔ اور الیکشن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ امکان ہے کہ فروری میں الیکشن ہو جائیں، تو آپ دیکھ لیں کہ ستمبر تقریباً اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری نہیں 5 ماہ وہ لیں، یقیناً 5 ماہ ہے، تو اس 5 ماہ نئے آئی جی صاحب جو بھی آئے بھلے اس صوبے کے ہوں ان کو ٹائم لے گا، لیکن یہ بات ہے کہ اگر مسٹ انہوں نے آئی جی کو تبدیل کرنا ہے تو پھر جو ہے 1-2 نام جو ہیں ایسے بھی ہیں کہ جو ایک نام ایسا ہے کہ جو ایک اس صوبے میں کے نہیں ہے لیکن اس صوبے میں کام کر کے گئے ہیں، اور ایک اس صوبے میں جو ہے صوبے کے ہی ہیں اور وہ یہاں پہ 2 مرتبہ جو ہے آئی جی کی پوسٹ پہ کام کرنے گئے ہیں، تو پھر اس قسم کے اگر امیدوار سامنے آتے ہیں ان کی تو کل تعیناتی کر دی گئی ہے، ان کو تو لاہور میں لگا دیا گیا ہے ان کو کل، تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ جو ہے ایسا بندہ لے کر آئیں گے کہ جو کسی اور صوبے کا ہوگا اور وہ یہاں پہ کام کر کے اسی طرح جو ہے پھر یہ ان معاملات کو سنبھال سکیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی صورتحال اتنی مناسب نہیں ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ گورنر خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس حوالے سے جو ہے نہ صرف ملاقاتوں بلکہ خطوط بھی انہوں نے لکھے ہیں کہ الیکشن اگر ہوئے تو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا خطرہ ہے، تو ایسی صورتحال میں الیکشن نہیں ہو سکتے۔ ماضی میں آپ نے شکیل صاحب آخری سوال، ہم نے ذکر کر لیا انتظامی سربراہان کا کہ ان کی تو یہ حالت ہے کہ اطلاعات ہیں چیف سیکرٹری تو جائیں گے شاید آئی جی بھی بدل جائیں، سی ایم صاحب آپ نے کہا تھا لاسٹ ٹائم کہ وہ موجود رہیں گے، گورنر صاحب جا رہے ہیں یا وہ بھی موجود ہی رہیں گے، ان کا جانا بھی ٹھہر گیا ہے؟ دیکھیں گورنر صاحب کے لیے بھی جو ہے خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، جس طرح آپ دیکھیں نا کہ پورے صوبے میں جو ہے آپ دیکھیں کہ نگراں کابینہ کو ہٹا کے نئی نگراں کابینہ لائی گئی ہے، اس کے بعد جو ہے چیف سیکرٹری صاحب کو CS صاحب کو ہٹایا گیا ہے، اس کے بعد چیف سیکرٹری صاحب کو اب جو ہٹایا جا رہا ہے، تو یقیناً میرا خیال ہے کہ غلام علی صاحب جو ہے جی غلام علی ہیں ان کے لیے بھی گھنٹے جو ہے خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ان کا تعلق GVI سے ہے اور PDM جماعتوں کی طرف سے وہ امیدوار تھے، بلکہ ان کی تعیناتی PDM کے جماعتوں کی وہ تو ایمن ولی صاحب نے ان کا ہاتھ اٹھایا تھا کہ یہ ہمارا امیدوار ہے، ہمارا گورنر ہوگا، ان کا بیٹا JUI سے میئر ہے یہاں پہ، سمدھی ہیں وہ مولانا صاحب کے، بالکل، اور سمدھی بھی ہیں، اور یہ اسے کیا کہتے ہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، احمد ولی صاحب جو ہیں احمد ولی صاحب انہوں نے بھی جو ہے ریکمینڈ کیا تھا، حالانکہ یہ طے ہوا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی کہ یہ سیٹ جو ہے یہ گورنر کی جو ہے گورنر جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کا تعینات کیا جائے، لیکن آخر میں آپ کو پتہ ہے مذاکرات ہوئے تو پھر احمد ولی خان صاحب مان گئے تھے اور غلام علی صاحب کو جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے امیدوار ہیں۔ تو میرا اپنا ذاتی رائے یہی ہے کہ شاید گورنر صاحب بھی جو ہیں خطرے میں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی تبدیل کیا جائے، لیکن اس کی حتمی طور پہ کوئی کنفرمیشن نہیں کی جا رہا، کیونکہ کسی وقت بھی آرڈر آتا ہے وفاق سے اور کسی ایک کو تبدیل کریں اور کسی دوسرے کو تبدیل کریں، اور اگر گورنر خیبر پختونخوا کو تبدیل کیا گیا تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پنجاب اور سندھ اور بلوچستان کے گورنر کے ہیں وہ بھی خطرے میں ہو سکتا ہے کہ ان کی جگہ پہ بھی نئے جو ہے بلوچستان کے جو گورنر ہیں وہ تو آلریڈی کاکڑ صاحب کی پارٹی کے ہیں، باپ پارٹی کے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شکیل فرمان علی صاحب اور سنگھ شکیل صاحب ذکر ہو کچے دغه وخت کې چیف سیکرٹری حوالے سره چې څه کیږي لګیا دي پکار خو دا مو چې ندیم اسلم چودھری صاحب دې بالکل دا سیټ پرې نګدي هغه ته پکار دي چې هغه بیا په دې باندې خپل تپوس وکړي چې ما داسې کم کار کړی دی چې په ما باندې الیکشن کمیشن دا الزام لګوي، ما خو ټول عمر همدغه پاکستان کې دننه صرف کړی دا، پاکستان ادارو کې مې کار کړی دی، او نن تاسو ما ته وایئ چې زه دغه کار نشم کولی، نو دا د هغوی کیریر دپاره یو ډېر غټ داغ دی چې هغه خپل دغه داغ صفا کړي، او این ذکر وکړو چې مونږ سره کار کړی دی، مونږ کتلی دی بطور صحافي دا چې کومې مسلې ښودلی کېږي کم از کم زمونږ مخې ته خو هغه مسلې نه دي راغلی کومې چې الیکشن کمیشن لیکلي دي، خو بهرحال الیکشن کمیشن که څه لیکلي نو څه به ورسره لاس کې هم وي څه به ورسره وي، وبه صورتحال دی د آی جي صاحب حوالې سره هم دغه ګنګوسې دي چې هغوی هم بدلیږي، خو آخري خبره د ګل بدله کومه چې د فرمان شکیل فرمان صاحب وا چې هیڅ پته نه لګي چې څه کېږي، هلته نه یې وډر وشي ولې چې صوبه دلته نه
اسلام آباد نه کنټرول کیږي لګیا ده. ټولې فیصلې هلته کیږي لګیا دي. دلته کسان صرف اوجي او خجي والا کار کوي. یو وړه شان دماغ لو. پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. نن یو انتهایی افسوسناک خبر سره سحر مونږ راپاڅېدو او هغه دا و چې پېښور کې یوه ماشومه چې عمر تقریبا دغه 15 یا شپږ کاله و د هغې لاش میلاو شوی دی او تر اوسه پورې دا ویلي کېږي چې خیر کله د هغې پوسټمارټم وشي نو ټول ډیټیل به راشي چې هغې سره مبینه توګه باندې زیاتې شوی دی او هغې نه پس هغه وجلې شوې ده. روان کال 2023 چې کوم یو غیر سرکاري اداره ده ساحل د هغې رپورټ دا دی چې د 1000 نه زیات ماشومانو سره جنسي زیاتې شوی دی او هغې کې یو غټ تعداد د هلکانو دی او د هغوی عمر د شپږو نه والا لکه 15 کالو نه زیات او 1400 کالو پورې د هغوی عمر دی او دا انتهایی ونریبل ایج دی، مطلب انتهایی خطرناک ایج دی چې خلک خو بېغمه شي چې بس اوس ماشوم لوی دی د 8 کالو دی 10 کالو دی خو هغه په هغه عمر کې نور هم خطرناک شي ولې چې تاسو بېغمه شئ او چې کله هغه بهر وځي نو چې کوم دغه زناور بار ګرځي هغه بیا دغه ماشومان سره دغه زیاتې هم کوي او وجنې هم او وجل خو یو خواته خو دا کم چې زیاتې کیږي د هغې هم یو ډېر غټ نقصان وي. په در څه به خبره کوو دې وخت کې موږ سره سماجي کارکن او ماشومانو حوالې سره ډېر زیاته کار کړی دی. عمران ټکر صاحب موږ سره موجود دی. ټکر صاحب ډېره شکریه. ټکر صاحب دا چې کوم صورتحال مونږ ګورو دا فګر دا نمبر هر کال سیوا کیږي لګیا دی چې څومره مونږ خبرې کوو څومره مونږ خلکو سره رابطې کوو څومره اویرنس کوو اکنا دې کې سیواواله راځي. دا وجه څه ده د فرسټریشن یا یو خواته خو مجرم دی هغه به جرم کوي خو دا چې کومه دفاع ده تحفظ د ماشومان هغه ولې کمزوري کیږي یا د وخت کې هغه ولې مونږ کمزوري مضبوط نه کا نظام. بالکل دا ډېره مهمه خبره ده او شمېره دا وایي چې په دې کې 30% اضافه شوې ده 13 کال په نسبت باندې او دا د تشویش باعث خبره ده. خو دوه خبرې دي، یوه دا ده چې دا کومه زیاتې چې مونږ په شمېره کې نو د دې دوه وجې دي. یو وجه دا ده چې په ریپورټنګ کې هم اضافه شوې ده. مخکې به د دې کیسز کېدل خو ریپورټنګ نه ده کېده. دویمه خبره دا ده چې زمونږ آبادي ډېره زیاته شوې ده، د انټرنیټ ډېر غلط استعمال شروع شوی دی او د ماشومانو والدین چې کوم دي نو یا زمونږ چې کوم حکومتي واکداران دي یا چارواکي دي نو د هغې پرایارټي یا ترجیح چې کومه ده نو هغه هم د چایلډ رایټس پروټیکشن چې دی نو هغه شان د دې پاتې شوی څنګه چې پکار ده. د په دې وجه باندې دا کیسز چې دي د په دې کې هم اضافه شوې ده او کیسې پکې او په ریپورټ کې هم اضافه شوې ده او کیسې پکې نو خو دا ده چې بنیادي وجه چې کومه ده نو هغه دا دی چې مونږ په مخنیوي باندې په پریونشن باندې بالکل د نیس برابر کار کړی دی او نه پې کولو ته زمونږ څه خاص اراده شته. زما مطلب دا دی چې اوورال که معاشره ده که حکومتي ادارې دي او مونږ صرف او صرف دغه یو سیستم غوږ نیولی دی او هغه دا دی چې یاره پېښه به کېږي او پولیس به راځي او سړی به ګرفتاروي او عدالت ته به ځي او هغه به سزا ورکوي. زه ډېر افسوس سره وایم زمونږ دغه ادارې چې کومې دي چې هغه د پولیس دي یا که زمونږ د عدلیې دي که زمونږ د استخباراتي دي هغوی په دې کې هغه شان ډیلیوري نه ده ورکړې کومه چې په کاغذ کې موجوده ده. نو په دې وجه باندې زه بار بار دا وایم چې مونږ لا په مخنیوي باندې تلل پکار دي، په پریونشن باندې کار کول پکار دي او پریونشن دا نه دی چې پېښه مخې ته راغلله او په هغې باندې مونږ اواز کټول شروع کړو مونږ او تاسو. ټکر صاحب دا چې کوم خبرې مونږ کوو لکه که مونږ نن نه 20 کاله 10 کاله مخکې خبره وکړو نو هغه وخت کې خو ټیک ته دا خلکو دا ارڅه کېدل ریپورټ کېدل نه خو اوس د خلکو ذهن کې یو بله خبره ده چې دا خو یې ماما دی دا خو یې تره دی دا د ماما زوی دی
دا خو د تره زوی دی دا خو ګاونډی دی دا خو استاد دی هغه ورته کشر یا کشر خور په نظر ګوري او ټولو نه خطره هم د خپلو نه وي کوم چې تا پیژني یا د خاندان کې وي یا د مالت کې وي دا سوچ اوسه پورې موږ ډیولپ نه کړ چې ماشوم ته خطره هم د دې خلکو نه ده او ډیټا هم دا ثابتوي. بالکل فهیم صاحب دا خبره ما کوله تاسو وکړله زه هر ځای کې همیشه دا یو خبره کوم چې ماشوم د هیڅ چا نه او په یو ځای کې هم محفوظ نه دی نو دغه اعتبار او دغه تسلي چې ده نو دا بالکل ختمه شوې ده او د هغې ثبوت چې دی نو مختلف رپورټ دي چې په اخبارونو کې هم راځي او سیول سوسایټي ادارو هم راجمع کړي دي او دا بل ثبوت د دې غږ دا دی چې د 50% نه والا 100% پورې د ماشومانو سره هغه خلک زیاتې کوي کوم چې د هغه په څه شکل کې پیژندګلو وي نو زموږ تاسو په احساسات سره بار بار دا خبره کوو چې که ته ماشوم هغه چا سره پرېږدې چې د هغه د په عمر کې غټ دی او د هغه سره هر قسمه رشته ده نو دې د هغه نه محفوظ نه دی. بل د ذهنو خبره را که ته وایې چې یاره دې علومو میدان ته ځي نو دې دلته محفوظ دی که ته وایې چې یاره دې دکان ته لېږم د کور کوچني دکان دی نو دې دلته محفوظ دی که ته وایې چې زه د ماما کره د تره کره دې لېږم دې دلته محفوظ دی نو دا غلطه خبره ده. په دې باندې موږ له ویجلنس کېدل پکار دي او موږ له خپل ماشوم هم امپاور کول پکار دي چې کوم ځای کې چېرته د چا چا نه هغه ته خطره پېښ کېږي او موږ له هم په دې باندې نظر پکار دی او ورسره زمونږ چې کوم حجره ده او کوم جومات دی او کوم سکول دی او مدرسه ده نو په هغې کې د قرآن او د حدیث په رڼا کې د ماشومانو د حقوقو د تحفظ په اړه باندې دا میسج کمیونټي ورته تاسې ورکول پکار دي دا څنګه چې موږ او تاسو ورکوو نو هله به خلک چې دی نو ستایش کېږي او پاملرنه به د ماشومانو د ټکر صاحب دې حوالې سره کوم تاسو اویرنس خبره کوئ چې کله هم دا خبر کېږي چې ماشومان اویر کې نو څه خلک په دې اعتراض کوي چې تاسو ماشومانو ته په دغه 9 کاله په 8 کاله په 10 کاله عمر کې د سیکس ایجوکیشن ورکوی لګیا ہے کم چې غلط دی او ماشوم چې کوم تاسو په خپله رارکاږی لګیا ہے او هغه بې حیایۍ طرف ته بوځی هغې خلکو سره به څه کوئ هغه خو دا ډومني نه دا د خبره ده چې زمونږ خپل یو کلتور دی زمونږ خپل یو مذهب دی او په هغه مذهب کې زموږ سره قرآن دی او حدیث دی او زمونږ د علماء کرامو چې کوم روایات دي هغه موږ سره موجود دي او موږ له پکار دا دی چې د دغې پیرامیډ دننه موږ خبره وکړو او موږ هغه الفاظ او هغه ټرمینالوجي یوز نه کړو نو دا به اکسپټیبل وي په معاشره کې په دې باندې به اعتراض نه وي خو که کله موږ ټرمینالوجیز هغه استعمالو او الفاظ هغه استعمالو او هغې طرف ته ځو نو که تاسو به کتلي په سوشل میډیا باندې زه همیشه په کمیونټي کې د وړو سره سیشنز اخلم د علماء کرامو سره ملم چلډرن سره ملم میډیا سره ملم نو موږ په دغه پیرامیډ کې دننه خبره کوو چې کوم زموږ د کلتور موږ ته اجازت راکوي کوم ته موږ زموږ مذهب اجازت راکوي او کوم ته زموږ آیین او قانون اجازت راکوي چې په دغه انداز کې خبره وشي د هغې به چاته اعتراض وي خو هر ځوان چې څه ناپوهه خلک د دغې خپل پیرامیډ نه بهر وځي نو ډېر چې زموږ معاشره چې ده هغه حساسه ده سینسیټیو ده نو په هغې به ګوته کېږي دا چې کوم تاسو سره ماشومانو خبره کوی لګیا ہے یو خو دا چې تاسو مخنیوي خبره وکړه خو چې کوم ماشوم متاثره شي یو خو چې هغې ووجني نو خبره ختمه شوه لاړه مړ شو خو چې کوم ژوندي پاتې شي هغه به مونږ دغې ټیبو سره څنګه د هغه ژوند تېروو وایي چې هغه ټول عمر دپاره هغه ته مونږ دغه بیا خبرې ورته کوو او چې کوم هغه سره دا خلکو دا رویه ده هغه بدله شي هغه سره مونږ څه کوو هغه بالکل دا یو چیلنج دی د هغه ماشوم دپاره هم او د هغه د معاشرې د هغه د والدینو دپاره هم چې په دې ټولنه کې چې کوم ته ټیبوز چې دی نو هغه د هغه نه ګیس چاپېره موجود دی خو دا یو څیز چې دی کوم کلچر چې دی د سایکو سوشل کاؤنسلنګ انفارچونیټلي چې زموږ په ملک کې دننه په غټو غټو ښارونو کې په ډیولپ سوسایټي کې زموږ په ملک کې دي نو په هغې کې هم نشته خو بیا
د دې اپورچونټیز موږ سره شته دی هغه بالکل غواړي او زما په خیال متاثره خاندان هغې ته رسایي نه وي نو د هغې لپاره زموږ سره چایلډ پروټیکشن اینډ ویلفیر کمیشن دی او بیا په ډسټرکټ لیول باندې د هغې چایلډ پروټیکشن یونټ دی او په هغه یونټ کې دننه د هغې سره باقاعده پروفیشنل سایکالوجسټ دي او دا د هغې ذمهواري جوړېږي دا هغه متاثره خاندان ته نو دا کسان کیټرکولی شي ولې چې یونټس کې دننه څومره خلک دي او واقعات څومره کیږي دا خو سره ډېر زیات دي ګوره که ته سوچو کې نو نن په ډېره موده پس باندې په پېښور کې یو کیس راغلی دی او رپورټ شوی نن یو دی رپورټ شوی دا وایي رپورټ شوی نن یو دی نو مطلب دا دی د دې کیټرکول د چایلډ پروټیکشن یونټ د سایکالوجسټ لپاره دومره ګران نه دي زما په خیال کم از کم 2 کسان زه پېژنم چې هغې سره موجود دي نو هغې دې ته وزټ کولی شي او د دې سایکو سوشل کونسلنګ باقاعده کولی شي او پکار ده چې هغې دا خپل او دا کونسلنګ صرف د ماشوم نه د ماشوم د مور پلار هم بالکل هغه سیشن اخیستل دي که نه د هغې له باندې خپل یو ټایم ټیبل جوړ کړي خپل ټایمنګ پوره جوړ کړي او دا د هغې ذمهواري ده د هغې ډیوټي ده د دې په سر هغې تنخوا اخلي د هغې ته به وزټ کوي او هغه سیشن به اخلي او د هغې ته به هغې واپس خپل نارمل حالت ته راولي او دې هر سره لپاره زمونږ چایلډ پروټیکشن کمیشن سره فنډز او وسایل موجود دي که نه هغه جانب ته چې کوم پکار دي او موږ د دې غوښتنه کوو چې څنګه دلته په پېښور کې بعد چې څومره معلومات دي 200 کالونیز کې دا په ټوله ضلع باندې د هیڅ برابر دي په وړو کې دا مالګه هم نه ده لکه دا 50 لاک آبادۍ لپاره صرف دا 2 کسان بالکل دا ما تاسو ته وایي چې وړو کې مالګه هم نه ده نو دا بیا ذمهواري د کمیشن نه جوړېږي دا د ګورمنټ جوړېږي چې هغې ته دا وسایل ورکړي او دا به یو عادت ده چې چایلډ پروټیکشن کمیشن دا بیړه په خپل سر واخلي ځکه چې دا پاسبل په دونه غټه آبادۍ کې نه ده د بیا دلته کې چې کومې سیول سوسایټي ارګنایزیشن دي چې د چایلډ رایټس خبره کوي پکار دي چې هغې سایکالوجسټ ورکړي بیا دغه شانتې نور ډپارټمنټ دی هیلث ډپارټمنټ دی سوشل ویلفیر ډپارټمنټ دی پاپولیشن ویلفیر ډپارټمنټ دی یا ایجوکیشنل انسټیټیوشن دی چې هغې سره سایکالوجسټ دي یا پولیس ډپارټمنټ دی پکار دی چې هغې سره سایکالوجسټ دي نو دا موږ چې کوم آبادي یادوو نو دا به په هولیسټک اپروچ سره کېدل کېږي دا د یو کس او د ادارې کار بالکل نه دی ډېره ډېره مهرباني عمران ټکر صاحب ماشومانو حوالې سره کافي یې کار کړی او څنګه یې خبرې وکړې انتهایي ګټور خبرې او ټو د پوینټ خبرې چې دا د یو ماشوم د یو علاقې د یو خاندان خبره نه ده دا د پوره مستقبل خبره ده او د حوالې سره زموږ څومره هم چایلډ پروټیکشن یونټس دي زموږ چایلډ پروټیکشن کمیشن دی او زموږ صوبایي حکومت دی د هغوی کار هم جوړېږي دا کمیشن یونټس خو رالل خو د حکومت ترجیحات دي او دا نه د نگران حکومت دی نه د نه مخکې خبرې ښکلې ښکلې کوي دې کې شک نشته دی انتهایي ښکلې خبرې کوي ماشومانو متعلق د مستقبل متعلق خو چې عمل خبره راشي نو بیا سړک دپاره فنډ وي خو دغه یونټس دپاره فنډ نه وي بیا مونږ خپل ترجیحات مختلف کو ټیکو طرف ته لاړ شو او دا مستقبل کې بیا څوک انویسټ کوي نه دغه ماشومان که نن ونریبل دي نن خطرو سره مخ دي نو دې کې زمونږ دغه ذموار خلک کم چې په څوکو باندې ناست دي او د کلونو نه ناست دي که هغه پالیټیشنز دي یا بیوروکرسي ده دا ټول په دې کې ذموار دي یو ډول شند ماخلو پروګرام کې یو ځل بیا هر کلی وایو الیکشن کمیشن لخوا کوم چې ملاقاتونه دي مختلف پولیټیکل پارټي سره هغه روان دي او جمعیت علماء اسلام چې کله ملاقات کړو ای وتوي چې ګور نوې حلقه بندیانې وکې او ارس سر ته ورسوي او بیا هغې نه پس الیکشن وکې مونږ در سره یو چې څومره ډیلې کوي بل خوا ته پرون پیپلز پارټۍ ملاقات کړی دی او یې ورته ویلي چې خبردار که دا ډیلې شو دا به نوي ورځو کې دننه کې او حلقه بندیانو سره نه یو مونږ ته په ټایم الیکشن پکار دی جمعیت علماء اسلام یو ځای کې مې حکومت نه و خیبر پختونخوا کې د هغوی یو نگران حکومت غونتی کې و هایبریډ حکومت و د هغوی او نه هم خو پیپلز پارټۍ یو فل فلج حکومت و
چې کله دا مشترکه مفادات کونسل ته خبره راله چې مردم شماري اپروف کول دي نو هغه وخت کې د پیپلز پارټۍ حکومتي نماینده مراد علي شاه صاحب دا خبره منظور کړه او ته پته هم وا چې دغه مردم شماري منظورولو مطلب دا چې الیکشن بل لیټ کیږي او نوې حلقه بندۍ به کیږي خو هغه وخت کې پیپلز پارټي د هغې منظوري ورکړه پیپلز پارټي پخپله په کس باندې الیکشن لیټ که او اوس هغه بار راووته او موږ نه منو چې دا الیکشن د لیټ نشي پیپلز پارټي یو کنفیوز پالیټیشن غونته کې مخې ته راغلی ده یو داسې سیاست کوي چې هغه کلیر نه دی او هغه یا دا ګڼي چې هغه پخپله کلیر دی او خلک چې دي به خبرو کې دننه راتاو کی او خلک به پوه نشي او ځان نه به د جمهوریت چیمپئن جوړ کړي دا کافي حیرانتیا خبره ده چې دا ارس پیپلز پارټي کوي لګیا ده که یو فیصله یې منلې ده او ټول ته ښکاري هم چې الیکشن لیټ دی نو بیا ولې اوس هغوی دا خبرې کوي چې زموږ د سره هېڅ کار نشته او ځان د نون لیګ نه بیلۍ لګیا ده یو خواته اطلاعات داري چې دې وخت کې څومره ولس تنګ دی او هغه څومره په جنګ راغلي دي د بجلی بلونه دي ګراني ده نو هغه د دې ذموار نون لیګ ګڼي پارټۍ دا ګڼي چې دا ښه موقع ده چې په دې وخت کې الیکشن وشي او زه به الیکشن دوباره حکومت ته راشم ما ته موقع ملاویدی شي خو خبر دا چې دا اندازه هغوی ته په اګست په پهلنۍ هفته کې نه وه یعنې به خامخا الیکشن را نږدې کړو او په ټایم به یې کړو خو اوس د هغوی د لاس نه خبره وتې ده چې څومره مطالبات هم کوي الیکشن خو اوس د فروری مارچ نه اول نه دی همدومره به انتظار کوي او هغه وخت کې بیا را چا هوا چلیږي چا سره سپورټ دی او چا سره ولس دی به هغه وخت کې پته لګي پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله په امان